سورہ تکویر موضوع د صورت آخرت دے او دویم رسالت دے. ابتدا کے 12 حالات ذکر دی دے قیامت. سورہ 12 شپگ آغا چه د قیامت در راتلو وقت کے بکیگی، شپگ آغا چه پا قیامت کے بکیگی اور پسے وارننگ دے چلتا با ہر انسان سے پتہ ہو لگی چه دو زان سر اثر اوڑی دی. دا اللہ تعالیٰ توثیق کئی دے وحی کنفرمیشن دا قرآن کریم کئی چه دا دے پیغمبر تا دیر معزز فرشتے راوڑے دے. لہذا تاسو کافران کم خواروانی دے قرآن نا. اذا الشمس کوورت، اذا الشمس کوورت چکل انور تورشی یخشی او دا سے تاوشی، تورشی یخشی او تاوشی. ڈسکوری چینل کا تاسو قتلی ای کل دا کائناتو دستور دا عمل خیخا، دستور دا عمل خی یعنی ستوری بانچی ڈیزاسٹر راشی نو دے دا سے لکہ دے پٹکی پشانتاوشی دے تکویر ہوئی. سوئی ورطا تکویر ہوئی ورطا اول سورشی بیا تورشی، سورشی تورشی بیا دا لکہ دا لاوا پشان تاوشی. صحیح تارکول مکتلی دیگا نا لکہ تارکول پشانتاوشی. اللہ تعالیٰ ہم وی دے با تورشی یخ بشی او تاو بشی. اذا الشمس کوورت چکل انور توشی یخشی او تاوشی ویزن نجومو اچکل استوری انکدرت محوشی رنائے ختمشی. ویز الجبال سیرت اکلت غرنا سیرت اچلو لشی یعنی والزو لشی. ویز العشار غتلت او کلت العشار، عشار دا دلسو میاشتو بلار بی وخیتوئی غوا میشا، غوا او گاو میشا دا لنگیگی پا نهم میاش، خوشا دا لنگیگی پا لسم میاش. دا دیو چورتا عشار ہوئی. سورتا ہوئی عشار. نلکہ زمان پا وطن کی دا زمیندار سڑی یا دا بزگر سڑی دا طولونا معزز مال دے بلار با گاو میشا یا بلار با غوا. سکر دا طولنا قیمتی شیئے سرے دا بلار با غوا یا بلار با گاو میشا. دا عربو دا طولونا معزز مالو بلار با غوشا. دا دی بے دیر کیر کو اللہ تعالیٰ وجدہ قیامت راشی العشار غتلت خلق بخپلی پریگننٹ حاملی اخی اغیر بلا تعلق شی. صحیح شو. وَإِذَا الْعِشَارُ غُتِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اکلت الوحوش وائلڈ اینیملز. کم وائلڈ اینیمل چه سارا کی دی زنگل کی دی چکل وائلڈ اینیمل حشرت دا برا جمع کیشی آبادو تا یعنی دا قیامت حیبت دمرا دے چی دی بر زنگلو نا پا آبادو را منڈ کی. حالانکہ دا وائلڈنس داغی نیچر دار چی آباد ہے تا نرازی آبائی نیچر آباد ہے تا نرازی خود حیبت دا وجہ ہاں سڑے چی پا آبادائی کے لیوانے شی نو دے سارا تا ہوئی دے سرتا دی سارا تا اور سارا زناور چی لیوانے شی نو دے بشاق تا رازی. ہاں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اکلت وائلڈ اینیمل حشرت جمع بکریش انسانانو سر شارو کے. وَإِذَا الْبِحَارُ اکلت سمندرنا سجرت گرم بکریشی دمرا ہیٹ اپ پشی چدا ببوائل کی. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اکلت روحنا دا انسانانو زوجت جوڑ کریشی بیا بدن سرا روحنا اگر اخبر عالم مراشی او بیا اخبر بدن کے ورننوز. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ اکلت دا جوندائق خشوی جنائن تپوسو کریشی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ چپا کم جرم بانے دا قتل شوی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اکلت پرسنل فائل دا انسانانو نشرت دا کلاو کریشی دا خلقو پیجز. صحف مانا سا پیجز. نو پیجز دا اصطلاح پا موجود دور کی دیر عامل ویب پیج. سوی ورطا نو صحف مانا ویب پیجز. وَإِذَا الصُّحُفُ اکلت ویب پیجز دا طول انسانانو نشرت دا اوپن کریشی. وَإِذَا السَّمَاءُ کلت اسمان کشتت دا تکسرشی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُغِرَتْ اکلت جہنم سُغِرت دا بل کریشی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اکلت جنت دا نزدے او خیست کریشی. غَلِمَتْ نَفْسٌ پتبو لگی النفس ما حضرت چی دسشی حاضر کردے. فَلَا أُقْسِمُ بالخنس پس قسم میں دے بالخنس پاغستورو بانلے چے واپس دا خطو پا موقع پل مکان ترازی. واپس دا خطو پا موقع بانے پل مکان نو تے استور ٹارگٹ کا چنن کمزار را خطر سبای گورم پاغ دے برخار کی
د دې وجه ورته خنس وایي چې دی رجوع کوي خپل محل ته. خنس معنا الجوار چې دی په خپل مدار کې چلېږي. الکلنس مضبوطیا سره ولاړې په خپل ځای کې. واللیل قسم مې د شپې باندې اذا غسغسه چې کله دا شا کي نو چې شپه شا کي دغه وګوره شپه راخیږي کې مې غاړې هر یو شی راخیږي نور خاطر غاړې نور د کې مې غاړې د نور خاطنه سپوږمۍ د کې مې غاړې د نور خاطنه شپه د کې مې غاړې د نور خاطنه اسوار د کې مې غاړې د نور خاطنه یعنی ته کله ماښام وخت معلومه د نور خاطنه مشرق طرف ته وګورې صحیح او کته سبا معلومه کوم خو وګورې مشرق طرف ته وګورې. واللیل اذا غسغسه قسم می د شپه باندې چې کله دا شا کې والصبح قسم می د سبا باندې اذا تنفسه چې کله د سا واخلي یعنی ظاهر شي. انه لقول رسول کریم تاکید سره دا قرآن لقول رسول کریم دا وحده د معزز قاصد رسول معنا قاصد امرات جبريل امین دی چې دا ډېر عزت والا سره دی. ذی قوت د قوت مالک دی عند ذی العرش مکین د عرش مالک خسه ډېر لوی مرتبه ده. د عرش مالک څوک دی؟ الله چې د الله په نظر کې د جبريل ډېر لوی مرتبه ده. مکین معنا د ځای مالک ته د ځای مالک معنا ډېر لوی مرتبه ده. مطاع سما او دغه ځای د اوبیډینس کول شي ټول فرشتي د په आवाज باندې لبیک وای. امین ډېر ټرست ورته دی. وما صاحبکم ان د عملګر استاسو محمد رسول الله بمجنون لیونه ولقد رآه اتاکی سره دی رسول پاک لیدل او جبرئیل امین بالافق المبین په واضح هرایزن باندې حضور علیه الصلاۃ والسلام د جبرئیل امین نه تقاضا وکړه چې ما خپل اصلي بدن باندې ځان وخیا. هغه ورته یو ما نه تنزل الا بامر ربک دا تنزل خو د الله په حکم کول شي په خپل خو موږ دا کار نشو کولای. نو الله تعالی نه پیغمبر علیه السلام خاص کو نو الله قبول کړ. نو جبرئیل امین وکړه په دې حرایزن باندې پیغمبر علیه السلام فرمایي فاذا قد صد الافق دومره لوی باډي وا چې دا ټول افق ډک کړو. ولقد رآه بالافق المبين وما هو غل الغيب ان دا پیغمبر تاسو غل الغيب په دروغ باندې بدونین المتهم د باندې چرچا په سلويخ کاله کې چا په دا ګوتنه د ذکر د دروغ ویلي سلويخ کاله کې اعلی په سدن تاسو باندې سره منتوب شو چې د الله خبر شروع کړ تاسو مخالفت شروع کړ. حالانکه په سلويخ کاله ځم چې خو چام نه دی ویل دا سره دروغ وایي. وما هو بقول شیطان رجیم ان دا قرآن وینا دا شیطان مردود فین تذهبون لکم طرف تاسو زی ان هو دا قرآن الا ذکر مگر دا ریمائنڈر دے للعالمین مخلوقات دا پارا لمن شاء منکم دا چار پارا چه غوارستا سنا ان یستقیما چه دین اغلار شی اللہ تعالی تا وما تشاؤنا تاسو دا نیقل اللہ تا نشیخ خول الا ان یشاء الله مگر الله چې الله خو کتاب د پاره چې رب العالمین دی. نو انسان ځان د پاره په خپل د خیر لار نشي چې الله تعالی توفیق ورته نصیب شي نو دې په دین باندې ولګي چې خدای توفیق ورته الله تعالی دې موږ ته د توفیق نصیب کړي. نو خلاصه صورت چې ابتدا کې 12 احوال د قیامت دي او بیا وارننګ د انسان ته بیا دفع د اعتراضاتو د مشرکین مکه ده. د دوی اعتراضونه داسې دی خو وګوره وې دا خبره د پیغمبر خپل ده قرآن د محمد خپل جوړ د صلی الله علیه وسلم. الله تعالی جواب ورکړي انه لقول رسول کریم دا د ډیر معزز فرشتي وحده دا د پیغمبر کلام نه دی یوا ناغوي ټیک ده خو دا فرشته هم داسې کمزوري غوندي سبا کمزور نو الله تعالی وی ذی قوه د لوی قوت مالک ده او ټیک ده ذاتی قوت به وی خو د خدای نظر کې به دومره لوی مقام او سټیټس نه نو الله تعالی وی عند ذی العرش مکین خدای خاطر ډیر لوی سټیټس دی. او کې د خدای نظر کې به هم سټیټس وی واسه انور غوندي به څوک به خبره خبره نه مانی څه خبره خبره به څوک نو الله تعالی وی مطاع ټول فرشتي د आवाज ته حاضر ولاري صحیح. او کې فرشتي به خبره مني خدای به دومره ټرس ورتی نه خیرت مهنت پکې الله تعالی وی امین دا ټرس ورتی دی صحیح. او د فرشتي توثیق خو
صحیح. نو دوی بیا بل اعتراض وکړو وی ټیک دا فرشتہ خوارته شي به خدا محمد لیونه صلی الله علیه وسلم نو الله تعالی ما صاحبکم مجنون دی لیونه نه دی لیونه نه دی وی ټیک دا دی لیونه نه خو کله بدته شیطان دغه فرشتي شکل کې راځي دی به کنفیوز کیږي نو کله به شیطان شیطانی خبرې کوي دی به وایي جبرئیل راغلی نو الله تعالی وایي دنه خطا کیږي ځکه نه چې د په اصلي باډي کې په هرایدن باندې کتلې ولقد رآه بالافق المبین صحیح. نو دی وی ټیک دا فرشتہ به کتره په افق مبین کې خدای به خبرې ځان دروغ مروغم کوي نو الله تعالی ما هو على الغیب بدنین د باندې په سلويش کاله کې چې دا کو ته خو نه دوی ته کړي د دروغ ویلي نو دا ټول اعتراضونه ولا تفکر نو ورته فإن تذهبون خو چرته دی خبره دین کړه اخر صورت دا د اثبات د رسالت حقانیت د رسالت د رسول پاک صلی الله علیه وسلم او دا چې هدایت موقوف ته په مشیت او رضامندۍ د الله تعالی باندې